په ټوپۍ کلي کې په پاکستان مسلم لیگ نون کې د شمولیتونو سلسله تاحال جاری ده. په دې سلسله کې د پاکستان مسلم لیگ نون ضلع صوبایي صدر او سابق ایم پی ای حاجی شیراز خان یوت کوارډینیټر عقیب زاده په کوششونو سره د شهیدانو په محله کې یو کامیاب شمولیتي تقریب انعقاد وشو چې پکې ګلروز خان سره د خپل ملګرو په پاکستان مسلم لیگ نون کې د شمولیت باقاعده اعلان وکړ. په دغه موقع باندې حاجی شیراز خان یوت کوارډینیټر عقیب زاده، چیئرمین امجد امین، چیئرمین تماس خان، سابقه تحصیل کونسلر علي حسین، اسرار ایډوکیټ او سجاد زاده هم موجود وو. په دې موقع باندې د پاکستان تحریک انصاف نه بیلیدونکي او په پاکستان مسلم لیگ نون کې شمولیت اختیار کوونکي ګلروز خان صدا رنګي وي. هغه ته موږ څه دغه شانتې زموږ څه مسایلو درې محلې رنګې د جیسې پسې تقریبا یو 10 پیرې هغه پسې تللي وو، دغسې سویل پسې تللي وو د مینۍ چې څومره زموږ د مشرانو بې انتهایي رنګونه رابطې ورسره شوي وي. د هغې نه پس ته بیا موږ دا مشوره وکړله یاره چې یاره د خپل محلې دپاره اوس داسې یو دغه جوړو چې چا سره دغه وکړو. نو بیا زموږ د محلې والا دي هم الله عزت وکړي ماته وي چې یاره بس ته مشر شوې چې څنګه ستاسو خوښ وي. بیا موږ د شیراز حاجي صاحب سره رابطه وکړله، اوس هغه ځای ته لړو، دلته رالې عقیب الله سره هم دغه وکړو، عقیب زاده سره د ده پکې ډېر درې څلور پیرې ما څخه مخکې نه به ته راته، خو ما یاره موږ سپیټیایي سره یو، موږ دا هېڅ قسمه دغه دې کې نشو کولی. خو بیا د مشرانو داسې خبره وکړه چې یاره دا مسایل داسې دي چې لکه پی ټي آی د وس نه بار دي. اوس هغه یې چې په دې 10 کاله کې ونه کړو نو اوس یې نه کوي. وکړه چې د باجا والا حاجي صاحب راغلی وو او هغه وویل چې زه به له دا کومه. د باجا والا حاجي صاحب خو 10 کاله په دې صوبه باندې حکومت وکړو. نو چې 10 کاله هغوی دا حکومت وکړو نو که چېرې هغوی د خلکو له کول غوښتل او د زړه نه یې کول غوښتل نو 10 کاله ډېر لوی شی. 50 کاله څوک چاله حکومت نه ورکوي، خو دغه 15 کاله یې زیات نه زیات. دا خوش قسمت و چې 10 کاله یې حکومت وکړو. دا ټول غریبانان یې دلته کوي، څوک به یې هېچا زموږ تپوس ونه کړی شو. هغه حاجي صاحب هم د باجا والا راغلی و، نن یې درېیمه شپه ده. د ده نه پس موږ دغه د ده نه مخکې تللي یو، د هغې نه پس هغه راغلی دی. موږ ته راغلی بایي هر یو کار بدله کوو. منګه چې کله دی اوسه پورې دې خلکو ذلیله کړو، دلته راغلي دي بونډې او ټوټه وړي دي، بیا یې زموږ تپوس نه دی کړی. کومه طریقه باندې تاسو زموږ استقبال وکړو او د دې محلې متفقه طور باندې موږ له د روړۍ لاس راکړو چې انشاءالله راتلونکي الیکشن لپاره موږ ته له د روړۍ لاس درکوو. او زه هر څه نه خبر یم تاسو سره چې کله تاسو رالی ما سره حجرې ته، الله باندې درانه شئ، الله تاسو له د دې نه هم عزت سیوا کي چې تاسو غیرت وکړو، پښتو وکړه. او تاسو سره کم خلکو زیاتی کړو، ستاسو حق یې وولو، نو تاسو د هغې خلاف په خپله یو جرګه وکړه او اتفاق وکړو او غیرت وکړو چې بھائی موږ سره 10 کاله کومو خلکو زیاتی کړی دی، زموږ حق یې وولی دی، موږ د هغې خلاف لکه تاسو اوچت شلی او ما له رالی، ما سره تاسو د ورورولۍ وعده وکړه. ما څخه الفاظ نشته چې زه کوم الفاظو باندې ستاسو شکریه ادا کوم، ستاسو غیرت ته سلام وکړم. هغې نه پس دا 2 ورځې 3 ورځې تاسو له چې کوم جرګې راغلي دي ما ته د هغې هر څه زما په نوټس کې دي، زه هر یو خبرې نه خبر یم. هغې تاسو له صدرونه غورځولي دي، منت جاري کړې ده، هر قسم تاسو سره لالچ یې درکړی دی. او هغې باوجود تاسو یې چې مونږ ژبه په ژبه ده مونږ وعده کړې ده، نو زه ستاسو شکریه ادا کوم، ستاسو پښتو ته ستاسو غیرت ته سلام پیش کوم.